أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جماعت اسلام قابل قدر مسلمانان ورونو دا اولاد تربیت په حواله پرونم تاسو ته خبرې کړې وي او دی روایت کې تاکیدی خبرې نبی علیہ السلام رس کړې دي او هغه کې وا خبره ده چې خپل اولاد نه به همسا هغه نو چتای به طور ادب او الله بری کې به ویر کوي دی بچیو ته دی اهل او عیال ته د بچیو د تربیت په حواله سره اهمیت یې صدا غمم درته ذکر کړلو او که څوک دا غواړي چې د خپل بچیو تربیت کول غواړم نو هغه د پر اصول څه دي نو پرونه هغه اصولو کې یو اصل تاسو ته ما ذکر کړو څنګه تاسو دا غواړئ چې مو بچي هغه تربیت یافته شي هغه د الله فرمان بردار شي هغه د جنت ولا تلو ولا جوړ شي نو هغه د پر ټولو نه اول ضروری ده چې شروع خپل ځان نه وکړي خپل ځان به الله فرمان بردار کړي تاکي چې څومره خصيفات وي هغه بچي ته منتقل کیږي ما بادا کچې ته تاکي بد صفاتو نو چې لکه څنګه خصيفات بچي ته منتقل کیږي دغه بد صفات هم بچي ته منتقل کیږي یو کتاب کې مکتو او خوند او خص خپل مابین کې او معاهده وکړه چې مو په خپل ګیډې ته خېټې ته حرام لقمه نه اچو حرامونه بزان ستو الله شان ته ګور الله ورته بچي ورکړلو یا بچي څخه کله کټه شولو نو لار کې و بیره پرتا وا غبیره او چا د کړه هغه وخړله نو غمور څخه کله دا بچي وکتل نو بچي به عزت هم کړلو ورته چې بچي ته خود مالک د اجازه نه بغیر تا ته خړل نو بکار بهرحال تقوا درجه کې د خبره ورته وکړله خو پریشان شو له خوند خبره وکړله یا تا غلطي کړې ده یا ما غلطي کړې ده چې ما بچي دغه بیر خپل خېټې ته واچوله به اجازه ته سوچ کولو اخر هغه کوم خزو خزي اقرار وکړو زو دا غلطي مانه شي وي ما دغه بچي په خېټې بندیو یمو د ګونډي کور کې د بیري ونه و دغه کم شخونه و یمو کور باندې غز وړوند وغه نه ودانه مر شو کولې ما خړلې زړه مرته وشول ما او خړله نو خوند ورته تا کوم غلطي کړی واغه غلطي بچی ته منتقل شوله څنګه تا کړیو مغه سي تا بچي وکړه ټولو نه اول ضروری خبر امداد از خپل ځان اصلاح وکړي اته بچي به خود فرمان بردار وي دویم شی بچي څخه کله پیدا وشي نو بیا زهره خبره ده بچی ته نصیحت بچی ته خلار خودل د مور پلار ذمہ داری وي خو لیکن بدی کې مو افراط او تفریط نه کار اخلو بعض خلک داسې دي چې غسر بچي ته نصیحت کوي نه بعض داسې دي چې هغه هر ټیم بچی ته نصیحت کوي زه نه که هر ځای کې نصیحت هر ځای کې نصیحت هر ځای کې به عزت کوي نو څنګه کول دام خکار نه ده او هر ځای کې بچی ته نصیحت او هر ځای کې بچي به عزت کول دام خنه ده قرآن او حدیث باندې زمو نظیر واچو نو قرآن او حدیث نه ما وته درې ځایونه داسې معلومیږي چې هغه مواضیعو کې بچی ته نصیحت وکي اته خبره بچی باندې ډېره ښه طریقې سره اثر کوي یو زیاده ده چې بچی ته کته د سیاحه خبره کول غواړي نو بیا چې ته سفر ته روان بچی هم ځان سره روان کا ګاډي کې تاسو راوي نو سفر په دوران کې د بچی ټوله توجه تا طرف ته وي بچی خوشاله هم وي نو دی وخت کې بچی ته کوم نصیحت کوي تا نصیحت بچی قبلیا او دا قرآن او حدیث نه ثابت ده فضل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي نبی علیہ السلام عادت مبارکه بداو څه چیتنه به هم څه داسې قسمه تحفه ورته راغله سورلی ورته راغله مثال طور سره اسباب دا بچا ورته هدیه کړله نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې بدی باندې سورو نو چې ته بچي به وکړو بچي به ځان سره خامخا کې نه ولڅ بچي خوشحال شي نبی علیہ السلام ته یو ملک نه تحفه راغلی و هغه په اسبن سورو نو زیو قتل ماته بچي ما سره په دې اسبن کې نه شاته ځکه نه ولم نو لګ مزل مو کړو نبی علیہ السلام ماته خبر ورکړه یا غلام اے بچیا احفظ الله يحفظك وته د الله د حقوق خیال ساته الله به ته د حقوق خیال ساتي ته د الله تعالی حکمونو خیال ساته اته څومره ضرورت دي الله تبارک وتعالى ته ټول ضرورت بغیب نه پوره کوي ته د الله فرمان بردار شه به د دې غم کو زما رزق نشته
بیا د دې غم مه کوه زما د پریشانۍ ده د پریشانۍ به څرنګه ختمېږي ټولې ذمه دارۍ به الله تبارک وتعالی تا له ښې طریقې سره پوره کوي. فضل ابن عباس سے فرمایي په وړکتوب کې دغه جمله ماته نبی علیه السلام فرمایلې ده او تر اوسه پورې داسې طریقې سره ماته یاده ده لکه نن ماته نبی علیه السلام دا خبره کړې وي. دې وخت کې بچي ته کم نصیحت کوي، بچي باندې نصیحت ډېر ښه اثر کوي. سورلۍ باندې تا سره وي، سفر باندې تا سره وي. دویم بچی څه کله ته نصیحت کول ورته غواړي نو بیا داسې وخت څه په روټۍ باندې ځان سره کېنوه، دسترخوان باندې ځان سره کېنوه. نن خلک په دې باندې شرمېږي یا مثال تو سره وړه بچي ځان سره نه کېنوي. حالانکه صحابو دور کې به داسې وه چې چېته کې به هم داسې دعوت به نو پلار به ولګېدلو بچی به ځان سره روان کړلو. خاص کر نبی علیه السلام کوم مجلس کې و هغه ځای ته به یې بوتللو چې دغه بچی د نیکانو خلکو د مشرانو په صحبت کې کښېني، دغه کوم صفات دي هغه صفات دې ته منتقل شي. عمر ابن ابي سلمه رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه پلار بوتللم او نبی علیه السلام سره په دسترخوان باندې زه کېناستلم. په هغه دسترخوان باندې بچی وي نو دغه کوم صحابي د وړوکې بچی ده دا کله یو طرف نه خوراک کوي پلیټ کې، کله بل طرف نه خوراک کوي، کله بل طرف نه خوراک کوي. نبی علیه السلام ماته 3 خبرې وکړلې. یا خبرې اوس ماته داسې یادې دي لکه نن ماته نبی علیه السلام کړې وي. یوه خبره یې دا وکړله یا غلام سم الله وکل مما یلیک وکل بیمینک. ای بچی چې کله ټکله خورې نو روټۍ خورې نو بسم الله ورته وایه. دویم خوراک کوي نو خپل طرف نه خوراک کو، بل طرف نه خوراک ما کو. پلیټ کې تا کم جانب دی تا کم طرف ته هغې ځای نه خوراک کوه، بل ځای نه خوراک مه کوه. او درېیمه خبره ورته دا عرض کړله نبي علیه السلام په ښي لاس باندې خوراک کوه، په ګس لاس باندې خوراک مه کوه. دغه د روټیو له کوم آداب دي دا د دغه وړه بچي په وجې باندې الله تبارک وتعالی امت ته دغه مهرباني الله وکړله. د وړه بچي په برکت باندې دغه آداب دی امت ته راورسېدله چې روټۍ خورې بسم الله به ورته خپل طرف نه به خورې او په ښي لاس باندې به خورې. نو دا داسې وخت ته محدثین فرمایي چې دې وخت کې بچي ته کم نصیحت کوي بچی اتا نصیحت ډېر ښې طریقې سره قبلوي. هما تن توجه تا طرف ته وي او تا طرف ته هغه متوجه وي، اتا خبره ښایسته طریقې سره قبلوي. یو درېیم ځای قرآن او حدیث نه ثابت ده چې په هغه ځای کې بچي ته نصیحت وکړي اتا نصیحت ډېر ښه اثر ورباندې کوي. الله دې موږ تاسو څومره کشران دي بچي دي ټولو ته صحت عافیت نصیب کړي. بچی څه کله بیمار شي نو بیماری په حالت کې بچی ته کومه خبره ته وکړي نصیحت وکړي بچی بیا هغه ډېره زیاته ښایسته طریقې سره قبلوي. نبی علیه السلام یو خادم یهودي بچی و، په خپل هم یهودي و دغه بچی. نو دا به د نبی علیه السلام خدمت ته راتللو، خدمت به یې کولو. یو موقع باندې دغه بچی یوه ورځ رانغلو بلې ورځ رانغلو. نبی علیه السلام ډېر حساس طبیعت ولو تپوس یې وکړلو هغه یهودي کوم بچی و هغه خو خدمت ته نه رسي، حاضرۍ نه لګوي. خیر خدا څه مسله ده؟ چې معلومات ورته وشول نو چا ورته وویل حضرت هغه خو بیمار ده. نبي علیه السلام وفرمایي بیمار ده؟ صحابه کرام هم ځان سره کړل سیده کور ته ورغللو. زه ویې کتلو بچی هغه په کټ باندې پروت ده او بیمار ده. نبي علیه السلام سر ته کېناستلو او د بیمار پرسي آداب هم دغه دي، سر طرف ته کېنه، په سر باندې ورته لاس کېږده یا بدن په بلې حصې باندې ورته لاس کېږده او بیا ورته دعا وکړه. ډېر هغه ځای کې مه کېناسته تا د وجې نه بیمار پریشانه شي، بیمار کم کور ولري هغه پریشانه شي. نبي علیه السلام سر ته کېناستو او نبی علیه السلام دی بچی ته سترګې وغړولې. یو جمله ورته وفرمایله یا غلام اسلم، ای بچی اسلام قبول کا. نو دا بچی ولګېدلو پلار ته یې سترګې وغړولې. مقصد یې دا و چې زه دا نبی علیه السلام کومه خبره کوي د خبره ومنم که ونه منم. د ښه بچي صفت هم دا ده چې کم کار هم کوي پلار سره مشوره کوي، مور سره مشوره کوي. نن سبا بچیو نه پلاران جوړ دي. پلار سره داسې ګڼي نه چې دا ما پلار ده، مور سره داسې ګڼي نه چې دا ما مور ده. په خپل سر باندې کارونه کوي، په خپل سر باندې رشتې کوي، په خپل سر باندې معاملات کوي او چې وروسته بیا نقصان سره مخامخ شي بیا ګیلې ګروې بیا پلار ته رسي، بیا پلار ته یې چې دغه مسله ماته حل کړه. ښه بچی او د ښه بچي صفت دا ده چې که هغه وړه معامله وي او که غټه معامله وي، وړه خبره وي او که غټه خبره وي، پلار سترګو ته سترګې غړوي. څومره نوجوانان ناست دي ټولو ته ما دغه درخواست ده که ته دا غواړې چې الله ما ته کامیابۍ را نصیب کړي، والله کامیابۍ په همدې کې ده چې ته مور او پلار سترګو ته سترګې وغړوې. مور او پلار نه شفقت دا بل هیچا کې هم نشته. چې مور او پلار کې څومره شفقت ده، مور او پلار کې بچي دپاره کم ترحم ده او کم شفقت او نرمۍ ده، بیا دا بل چا کې نشته، بلې هستۍ کې نشته. مور او پلار کومه خبره تا ته کوي ته یقین په دې باندې وکړه چې دې کې ما ته خیار ده. خپل زړه مه مانه، خپل ضمیر مه مانه. مور او پلار کومه خبره کوي مور او پلار خبره ومنه. نو دې خپل پلار ته سترګې وغړولې. پلار بچي باندې پوه شولو. پلار ورته وویلې اطیع ابوالقاسم، وی دا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وسلم نامه نبی نه بای ونه خسته ورته، وی دا ابوالقاسم دا کنیت د نبی علیه السلام، وی د دې اطاعت وکړه.
فوراً په کلمې په خولې باندې کلمه ذکر کړله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. مغه ځای کې دغه بچی هغه اسلام قبول کړلو. نبی علیہ السلام صحابه ته وفرمایل الحمدلله الذي انقذه بي من النار. ټول صفاتونه او تعریفونه الله د پاره دي چې ما په وجه باندې دغه بچی الله جهنم نه بچ کړلو. دې ځکه محدثین شراح فرمای وی بچی ته نصیحت کوي چې کله هغه بیمار شي بیماری په حالت کې بچی ته کم نصیحت کوي بچی دغه نصیحت خسته طریقې سره قبلې. دغه اصل خلاصام دغه شوله چې هر ټیم کې په هر ځای کې بچی ته نصیحت کول ځای نه ګوري بچی ته نصیحت کوي دا بچی باندې اثر نه کوي بلکې دې سره بچی بګړاویږي. دغه کوم موازی دي په دې موازیو کې بچی ته نصیحت کوي ان شاء الله تا خبره بچی باندې خې طریقې سره اثر کوي. دوه خبرې شولې. بیا دغه بچی وړوکوالی نه مخې ته لاړلو و کالو اتو کالو ته ورسېدلو بچی کې څه نه څه پویه راغله ورشد راغللو. بیا به داسې وکړي مور پلار به داسې وکړي چې بچی ته به نظر یوکړي چې څومره بچي دي 2 دي 3 دي 5 دي څومره هم دي چې څومره بچي دي هغه بچیو کې مساوات به وکړي. نن سبا خلک نسبندۍ کوي بچي دوی اچھی ہیں حالانکه دا د شریعت خلاف ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ 25 بچي وو. څومره بچي وو 25 بچي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وو. دا بچی ما زیات شي نو بچی بیا به کوي څه شي دا به خوري څه شي بیا به مستقبل د دې څه روزي رسان الله د پرون تاسو ته دین مخکې کوم روایت او روایتو کې تاسو ذکر شول به د ضرورت بچی بندول دا الله سره مقابله ده. یعنی مقصد دا شروع چې الله دا اراده ده چې زه تا ته بچی درکوم ته څه نه ته ما ته بچی نه شي راکولای زه بچی نه غواړم دا الله سره مقابله ده. ها هغه صورتونه کې مثال تو سره خزیتا صحت متاثر کیږي یا مثال تو سره بل کم بچی دا بل بچی زندگی هغه متاثر کیږي یا مثال تو سره ته په دې باندې پوهیږي چې کما بچی زیات شي د بچیو زه تربیت نشم کولای صحیح طریقې سره بیا هم کته نسبندۍ کې به نسبندۍ وته کولای شي بلکې هغه د پر خطر کې به عزل الله علماء کرام نزان پوي کې عزل څه ته لګيږي هغه به تاسو خې طریقې سره په دې باندې پوي کې. بهرحال بچی 2 دي 3 دي 5 دي لاست بچیو کې مساوات کوا حقوق کې مساوات کې یو بچی ته څه ورکه مغمره بل بچی ته مورکا بل بچی ته مورکا دا سیمه کوا سیو بچی ته زیاته توجه ورکو بل بچی ته کم توجه ورکو. نن په دې کورونو کې چې بیګاړ راغلی دغه په دې بنیاد باندې راغلی دا دغه بچی سره خپل کې څه خخ دی هغه په دې بنیاد باندې چې د مور او پلار کوم توجه د بچیو کې هغه برابر نه ده هغه کې مساوات نه ده حقوقو کې مساوات مال کې مساوات حتی کې چې توجه کې هم مساوات کوا کته په توجه کې مساوات نه کړو نور هر شي کې مساوات کوي کپڑے یو شی ورته وړي پیسې ورته یو شی وړي په یو سکول کې په یو قسم ته تعلیم ورته ورکړي خو لیکن یو بچی ته زیاته توجه ورکړي بل بچی ته کمه توجه ورکړي دام د بیګاړ هغه سبب ده. کته سو خیال کړی وي قرآن کې د حضرت یوسف علی نبینا علیه السلام واقعات تفصیل سره واقعات په سورۃ یوسف کې یوسف علیه السلام په دې ورونو خپل مابین کې د کم نقصان او د کم حسد او کینه راغلی و د په څه بنیاد باندې راغلی و آیا څه داسې پټي جګړه وه د جایداد جګړه وه د مال جګړه وه د څه شي جګړه وه چې هغې په وجې باندې دغه ورونو مابین کې دومره لوی اختلاف راغللو چې د 10 ورونه لګیا شول دغه دوه ورونو سره کینه شروع کړله ضیا خاص کر یوسف علیه السلام سره چې کوی ته ورواچولو دغه د مرګ ته تیار شول. د دې بنیادي وجه څه وه قرآن هغه وجه ذکر کړې ده. کله چې دغه 10 ورونه د یوې موره وه د 2 ورونه د بلې موره وه دوی یو خبره محسوسه کړله د پلار والا چې د پلار توجه د مو مشران کم بچی دي دوی ته نشته او د کم کشران بچی دي یوسف بن یمین د دې ته توجه زیاته ده. همدغه خبره قرآن په دې الفاظ ذکر کوي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه. ورونو خپل مابین کې دا خبره وکړه چې دغه یوسف او دغه ورور ایمو پلار ته زیات محبوب دي مونږ او حالانکه مو یو جماعت یو 10 کسان موږ د پلار په کارم راتللی شو کم سخت نه سخت کار موږ ته ذمہ داری حواله کی موږ هغه پسې کولای شو موږ د دې ضرورت پوره کولای شو موږ مرسته کولای شو خو لیکن دا لګیا دا یمو پری خودلو دغه دوه بچی رخصتې دي بس دا خبره د دوی زیان تراغله دا خبره مخې ته تلله نو بد دې تراغله چې د یوسف علی السلام قتل در پیښ ول. نو قرآن دا یی چې تا ته الله بچی در کړی دي کده یوی خزی دی او کده دوه دی او کده درو دی ټول ته یو نظر کوه مساوات محبت کی امدارنگی توجہ کی امدارنگی مال کی امدارنگی تعلیم کی تربیت کی دوی کې ست توجه کې انشاءالله تا بچي خپل مابین کې ومینه محبت دی کله به هم جګړه تاسو نه ګورئ. درې خبرې شولې او اخیرنۍ خبره څلورمه خبره چې دغه بچي څه کله دی حد نه ور رسیدو او تو کلو ته ورسیدلو تعلیم مرحله ته ورسیدلو نو بیا ورته خسته تربیتګاه وګوره خسته تعلیمګاه وګوره
چې دې بچي ته ښایسته طریقې سره تعلیم هغه ور کړلی شي. دینی تعلیم هم ورباندې وکړه، عصري تعلیم هم ورباندې وکړه. دا نه مثال ته اوس یوازې دینی تعلیم ضروري ده، عصري تعلیم ضروري نه ده، عصري تعلیم هم ضروري ده. ډاکټر ته موږ ضرورت ته، انجینیر ته موږ ضرورت ته، پایلټ ته موږ ضرورت ته، ساینسدان ته موږ ضرورت ته، ټول ضرورت دي. که په دې بنیاد باندې یو سړی هغه تعلیم حاصلوي چې زه ډاکټر شم او د مخلوق خدا صحیح طریقې سره خدمت زه وکړم، دا مې عبادت ده. او په دې باندې هم د دنیا هم ښایسته کېږي، آخرت هم ښایسته کېږي. نو بیا ورته ښایسته تعلیمګاه وګوره، ښایسته تربیتګاه وګوره، هغې ته دغه بچی حواله کړه چې هغه ځای کې تا تربیت هم ورسره، د استادانو تربیت او تعلیم هم ورسره دې طریقې سره د بچیو رکوالۍ ته وکړي. انشاءالله دغه بچی تا دپاره بیا بهترین معاون، بهترین مددګار بیا جوړېږي. خو زما عزتمندو، ما څه څومره نظر کړی ده، موږ به څه نظر وي، خو به هر حال په دې موجوده معاشرې باندې د یونیورسټیانو حالت ته مونږ ګورو، کالجونو حالت ته ګورو، سکولونو حالت ته ګورو، حتی کې چې بعضې مدارسو ته مونږ ګورو، هغه ځای کې د بچي کاملې طریقې سره اصلاح نه کېږي. حالات ډېر ګډوډ دي، معاشره ډېره خرابه ده. خاص کر بیا عصري تعلیمي ادارو کې د کوم بچي ایمو وروڼه، ایمو نوجوانان هغه ځای کې تعلیم حاصلوي، نو هغه ځای کې ماحول ډېر خراب ده. نو د دغې ماحول کې چې یو بچی هغه پاتې کېږي، داسې طریقې سره پاتې شي چې هغې تعلق الله سره مضبوط طریقې سره وي. دې دپاره ما په ذهن کې صرف او صرف یوه طریقه کېدلی شي، هغه دا ده چې دغه بچی که تا بچی ده که ما بچی ده، چیله ورباندې ولګوه، 4 میاشتې ورباندې ولګوه. تاسو یقین په خدای باندې وکئ، دا نوجوانان نه دي، دوی کې جذبه ده، د دوی وینه هغه جوانه ده. چې که دغه نوجوان په ګناهونو باندې اخته شولو، بیا دا څوک منې کولی نه شي. او که دغه نوجوان دی ښایسته طریقې سره تربیت ته وکړو، دین طرف ته دې اعلان راغللو، بیا دغه نوجوان بیا څوک دین نه منع کولی نه شي. دا که د یونیورسټۍ په ګنده ماحول کې هم کوي، هغه ځای کې چې هر قسمه فحاشي کا بل یو داسې چیز د فحاشي اډوي، هغه ځای کې وي. خو لیکن دا هغه ماحول الله سره کوم تعلق د دې د هغه نه بیا نشي کټ کولی. نو ما بیا درخواست دا ده چې دغه عصري ادارو ته دغه بچي تاسو حواله کوئ، نو چیله ورباندې ولګوئ، 4 میاشتې ورباندې ولګوئ، بیا بې فکره اوسېږه، هغه ماحول ته ورولېږه. دا به هغه ځای کې خپل محنت هم کوي، خپل کوم عصري تعلیم د هغه هم ښې طریقې سره مخته بیایي، او ورسره الله سره کوم دی تعلق ته هغه تعلق به هم ښې طریقې سره برابر وي. په دې یونیورسټیانو کې تاسو به کتلی وي، بعضې کسان وي سره د دې نه چې هغه داسې ماحول ده چې هغه ماحول کې پګړي سره خو برېږه دی چې ټوپۍ سره هم ته نه شي تللی، خلک در پورې خاندي. بیا چې کله چیله ولګوي، 4 میاشتې ولګوي، ښایسته پټګی، ښایسته سنتو مطابق ګیره، بریتونه کل، بیا په هغه ماحول کې هغه داسې طریقې سره زندګۍ تېروي چې هغه بیا فخر هم کوي. شکر الحمدلله چې ما ته دغه زندګۍ الله را نصیب کړې ده، هغې په وجې باندې بیا الله تبارک وتعالی د نورو زندګۍ بیا بدلې کړي. دې طریقې سره چې ما او تا د بچیو تربیت وکړو، امید د الله نه چې انشاءالله دغه بچي دا به ښایسته طریقې سره مخې ته ځي، د دین خادمان به هم ګرځېږي او د قوم او د ملت خادمان به هم ګرځېږي. اخرنۍ خبره کوم، مو تاسو یو استاز، یو مشر، مو تاسو ډېر خدمتونه کړي دي. شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض الله صاحب هغه دې ځای نه تللی د افغانستان کې ده. نن سبا د هغه یو وراره ډېر جید عالم دین مولانا مجیب الرحمن صاحب، د شیخ عبدالحمید حمسی صاحب هغه ورور، او د مولانا عبدالرشید صاحب بچی، سبا یې جمع ته راووتو، لمانځه ته راووتو، په جمع باندې په لمانځه باندې ولاړو، ظالمان ولګېدل، شاته نه فایرنګ ورباندې وکړلو، هغه یې شهید کړو. نو هغې دپاره خصوصي دعا وکړئ مو تاسو باندې حق ته، او انشاءالله چې مو هغوی ته دعا وکړو، هغه په دعا و برکت سره، هغه شهادت و برکت سره الله به مو دعاګانې قبولې کړي. او دریم دې ځای کې لکه مروت نه علما کرام راغلي دي، چندې ته راغلي دي. زه دا خبره بار تاسو ته نه کوم، خو لیکن د سوال کول او د پیسې غوښتل دا ډېر ګران کار ده. عالم سړی چې چاته ودرېږي دا ډېر ګران کار ده. خو زما عزتمندو موږ ته دوی خبرې دي، یو طرف ته موږ خپل عزت ته چې چاته موږ لاس نیسو مدرسې سره تعاون وکړه، دا موږ خپل عزت ته خپل عزت خرابول دي. بل طرف ته د علماو سره دې خبرې سوچ ته که بالفرض دغه مدرسې بند شولې او دې مدرسې سره تعاون نه وي او موږ دغه خپل عزت خیال وساتو، خلکو ته لاسونه نه نیسو، نو ظاهره خبره دغه مدرسې بندېږي. چې دغه مدرسې بندې شولې دا خو د دین چینې دي، همدې ځای نه ما او تا ته دین راوځي. نو دغه علما کرام خپل عزت تار کوي، او یو مسجد ته بل مسجد ته بل مسجد ته. ما تاسو په خدمت کې گزارش ته چې چېرته کې هم یې او په کم ځای کې هم یې او د کمې مدرسې والا هم تاسو ته تعاون درخواست وکړلو، عالم پسې بد ردمه یې چې څومره یې تا وس کېږي خپل تعاون ورسره کوه. انشاءالله ما تا دغه معمولي غونې تعاون
ما او تور باندې اسم نه کیږي خو هغه مدرسې ول ور باندې ډیر کا کیږي د دین سره ډیر لوی خدمت کیږي ان شاء الله دغه معمولی غو نه تعاون بنتي الله تبارک وتعالى ما او ته اجر هم راکړي او د دین سره بلندۍ به هم خې طریقې سره کیږي. اخلاص سره دعا وکړه. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لو یا خدایا د حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب شهادت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. الله قبر ته جنت باغچونه باغچا وګرځي. ورثه او اقرباو ته صبر جمیل نصیب کې. الله اجر جزیل نصیب کې. الله دې کورنۍ ته تکلیف ورسېدلو نعم البدل نصیب کې. الله نعم البدل نصیب کې. څومره شهدا اسلام دي الله ټولو شهادتونه قبول او منظور کې. ټولو ورثه او الله صبر جمیل نصیب کې. اے الله په پاکستان افغانستان څومره اسلامي ممالک دي په دې ټولو کې اسلامي نظام راولې. اے الله تا ول نظام ورکې راوستلې کې. الله کم ظالمان دي ته هدایت وکي. الله که مقدر کې هدایت نه وي تباہ او برباد کې. اچھا دغه ظلم کړی دا الله تور ته سزا ورکي. الله تور ته سزا ورکي. الله مټولو نه رضی شي او فید امر الى الله ان الله بصیر بالعباد.